تا ټول عمر داسې ګوته نیولې ده جي ټول عمر خو دا ګوته ستا نفس ته ولې نه راتاویږي مړه دا ګوته ستا ځان ته ولې نه راتاویږي چې ته په بل باندې د حرامو فتوې لګې چې پلانکي غلا وکړه پلانکي حرام وکړه پلانکي غل دی وایه تا نه تپوس کوم ستا ذات څنګه دی تا د خپل ذات تپوس کړی چې زما ذات څنګه دی زما خلوت کې زندگی څنګه تېرېږي زه چې کله ځان لشم ما سره مال ډېر دی زما په ګناه باندې قدرت دی دغه ټایم کې د الله نه یاسته که نه د خلکو مخکې خو زما نه حاجي صاحب جوړ دی وایه د خلکو مخکې خو زما نه مولوي صاحب جوړ دی وایه چې کله ځان لشي په ګناه د قدرت راغې ستا لاس ته عهده راله و په دا عهده باندې ته ځان د حرامو نه بد کې بیا د ایمان پته لګېږي د ما محترم بیا د ایمان پته لګېږي دا ایمان داسې شی نه دی چې ته پټکي ووې تا ګیره پرېښې ده په ظاهر باندې قسم د معاملات دې ګنده دي خبره د بندګانو د رضا کول په حالت د غم کې بنده زمانه رضایي او په حالت د نعمت خوشحالۍ کې بنده زمانه رضایي بس پوه شو چې زه رب هم ترې رضا یم د ما محترم خو یو انسان ناشکره دی دنیا کې مانه زما د طرفه تکلیف راغی مصیبت راغی او د په هغې باندې گویا د غم اظهار وکړو چې گویا خدای نیولې ما نو الله وی گویا دا زما د خفګان لوی علامه ده ستا ایمان گیا گزرا دی بس ایمان دی پریوت ایمان دی ځکه ما ویلی دی د رب رضا د بندګانو پر رضا کې ده او الله تا باندې غم راوسته تکلیف راوسته په دا غم تکلیف کې تا پریاد وکړه انسان در ته ودرېدی الله وی د بل در ته ودرېدل دا تکلیف بنده نه دی راوستی دا ما رب راوستی دی تا باندې مصیبت راغی دا مصیبت ته بنده ته ودرېدی یره جي مصیبت دی را باندې د هغه نه خیر غواړې الله وی دا مصیبت ما راوستی دی و زه رب د دې حل کولو والی یم قرضه ده در باندې د بنده در ته ګرځې د خلکو نه پیسې غواړې جي قرضه مې ده ماله دا شی راکې شرمېږم یره جي ما باندې زکات کیږي یره جي ما باندې فلان کیږي د بنده در ته ودرېدی الله وی دا قرضه ما راوستې د ختمولو والم زیما په تا باندې د رزق تنګي راله ته د مسلمان در ته ودرېدی ته د انسان در ته ودرېدی بل چاته د خپل ځان بربند که یره جي ډېره تنګستیا ده یره جي د رزق ډېره کمزوري ده الله وی د رزق کمزوري راوستم ما ده و د دا رزق کمزوري ختمولو والم زه او ستا اولاد وفات شو تا باندې هر قسم غم راغی تکلیف راغی مصیبت راغی زما رب قرآن کې ویلی دی چې په دا غم تکلیف مصیبت باندې په هر حالت کې که تا ته نعمتونو باران وشو بیا موته د مسلمانانو عالم دا دی چې ماله دو پیسې رالی مال رالی قسم دی زما مایند زما ذهن د عیاشو نه ډک دی زما ذهن بیا په عیاشو باندې نه رادغه کېږي او که تکلیف راغی گویا انسان ته ودرېږم مال راغی بیا زما ذهن په عیاشو باندې نه رادغه کېږي الله وی د انسان رضا دا زما د رب رضا ده مصیبت راغی دغه په مصیبت باندې صبر وکړه زما رب زه رضا یم مانه نعمت راغی په دا نعمت باندې د شکر ایسته الله وی دا زما رضا ده زما محترم په هر حالت کې محترم په هر حالت کې الله وی تا باندې هر قسم بالولدانه رحمت الله علیه په لار کې ناستو هارون رشید باچا تېرېده چې وی کتل لوی پروتوکول دی بادشاهانو سره خو لوی پروتوکول ګرځي تاسو ته پته ده جي وی دا بالولدانه رحمت الله علیه په ځمکه ناستو د دغه لښکر لارې ونیوله وی لښکر کې یو مخکې سپی راکوشو کوم چې جرنیل کمانډر ورته وی پاسه لکه پاسه وي ځای دې دغه کړی دی لښکر را روان دی او ته جواب کې څه وایي او ته وایي دا ځمکه ستا د بادشاه نه ده دا زما د رب ځمکه ده دا ستا د بادشاه ځمکه نه ده دا د حقیقي بادشاه ځمکه ده چې هغه الله دی وایي دا خبره چې وکړه وی هارون رشید باچا وی څوک دی وی حضرت دلته هغه لیونی غوندې ناست دی بالولدانه یې نوم دی باچا به د هغه ډېره قدرداني کوله وی هغه ورته راکوشو وی حضرت ته لار کې ناست دی نو بالولدانه رحمت الله علیه ورته مسکی شه ها لار کې ناست یم خو ته چې په څه شیز باندې ناست کې دا لښکرې پروټوکول تا سره چې دا کوم مال روان دی دا ما ستا نه مخکې نورو خلکو سره لیدلی دی دا پروتوکول ستانه مخکې د نورو انسانانو سره چې هغه نن د خاورو لاندې پراته دي زما محترم په دا باندې غرور مه کوه په دا مال باندې فخر او په دا باندې ځان مه ښایوه چې ته یو بنده د لارې نه پاسئ چې جي زما لښکر روان دی ځکه دا ځمکه دا ستا ده نو دا چې ګویا چې څومره حق ستا دی په ځمکه دومره زما د منم چې ته بادشاه یې لیکن ستا د پاس هم یو بادشاه شته چې زما رب دی وایي هارون رشید باچا چې دا خبره اورېده وایي حضرت
ما اوریدلی دی بالودانه ته وي وای قسم دې تا خو ما ته ډېر ښه نصیحت وکړ ما اوریدلی دی چې تا باندې قرضه ده بالودانه رحمت الله علیه وای ها قرضه خو شته وای حضرت زه غواړم چې ستا قرضه ادا کړم بالودانه ورته بیا مسکی شو وای دا راته ووایه چې دا قرضه په ما باندې راوستې ده دا قرضه په ما باندې ده ګویا د دې بندېدو والا د دې ختمېدو والا څوک دی هارون رشید باچا ورته وایي دا الله دی وایي تا نه تپوس کوم وایه ستا رب څوک دی هارون رشید ورته وایي زما رب الله دی وایي وایه د بالور رب څوک دی وایي د بالور رب هم الله دی وایه چې کوم رب ستا رب دی هغه رب زما رب هم دی چې په کوم رب ته بادشاه جوړ کړی هغه رب زه قرضدار جوړ کړم ګویا زما رب ته به زه قرضدار خوښ یم زما قرضې ادا کولو والا زما رب دی تا ته ضرورت نشته تا ته ضرورت نشته هغه الله والا خلک زما محترمو چې هغه د بل مسلمان درد ته به په سخته ورته پته ولګېده چې قرضې راوستو والا الله دی نو دا ختمېدو والم الله دی زما محترمو دا ختمېدو والم الله دی نن ته وګوره الله دې معافي وکړي تا ته پته لګېږي د خپل ځان نن په موږ باندې سیلابونه ولې راځي څاروي جا به جا څاروي مړه کېږي زما محترمو دا خبره تاسو ته پته ده یو اعلان پکې دا شوي جي چې څاروي مه خورئ وخه مه خورئ جي نقصان دی پکې وخه در باندې حلال شي در باندې الله ګویا د قیامت علامات دي جي یاره جي د څاروونه چې کوم پی وځي هغه هم ټیک نه دي جي ډاکټرانو دستخط یې کړي دي دا غواګانې بیماری دي د دې غواګانو پی د نورو پیو سره مکس کېږي یاره جي پیو کې هم نقصان دی پی هم نسکې یاره جي دا کوم څاروي چې مړ کېږي دا څاروي بیا خوړې نه شي غوښې خوړې نه شوې دا دې بیا دریابونو ته غورځي حضرت په دریاب کې چې کوم میان دي هغه میان هم حرام شو الله دې معاف کړي ولې جي هغه بیماري ورته ونه لګېږي نن سیلابونه راځي الله تا باندې حلال شیزونه بند کړه دا ولې زما محترمو دا د قیامت علامات نه دي نو سري دا زموږ ستا د اعمالو انجام نه دی نو دا څه دي وګوره په معاشره کې برایې په نسبت د خوالي باندې ډېرې دي که نه زما محترمو تا ته پته لګېږي هر انسان ته د خپل نفس او د خپل ځان پته لګېږي چې ته کله شپې نه شي اکثر دا خبره کوم کله چې شپه شي تا خو ټول عمر په دې کې تېر کړه دا ګوته تا داسې نیولې ده ټول عمر دا یاد ساته تا ټول عمر داسې ګوته نیولې ده جي ټول عمر خو دا ګوته ستا نفس ته ولې نه راتاویږي مړه دا ګوته ستا ځان ته ولې نه راتاویږي چې ته په بل باندې د حرامو فتوې لګې چې پلانکي غلا وکړه پلانکي حرام وکړه پلانکي غل دی وایه تا نه تپوس کوم ستا ذات څنګه دی تا د خپل ذات تپوس کړی چې زما ذات څنګه دی زما خلوت کې زندگی څنګه تېرېږي زه چې کله ځان لشم ما سره مال ډېر دی زما په ګناه باندې قدرت دی دغه ټایم کې د الله نه یره شته که نه د خلکو مخکې خو زما نه حاجي صاحب جوړ دی وایه د خلکو مخکې خو زما نه مولوي صاحب جوړ دی وایه چې کله ځان لشي په ګناه د قدرت راغی ستا لاس ته عهده راله و په دا عهده باندې ته ځان د حرامو نه بد کې بیا د ایمان پته لګېږي زما محترم بیا د ایمان پته لګېږي دا ایمان داسې شی نه دی چې ته پټکي ووې تا ګیره پرېښې ده په ظاهر باندې قسم د معاملات دې ګنده دي सलाम